تراویح 2 رکعته تراویح 6 رکعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اصحابی کن نجوم دما صحابه کرام پشان د ستوري فبأيه مقتدیتم اهتدیتم کوم یو چې تاسو اقتدا وکړه تاسو به هدایت ومو تاسو به هدایت باندې بیا بل حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د ما سنت هم لازم ونسو او د خلفای راشدین دا غو چې کوم سنت دی هغه کوم اعمال دی هغه ټینګ ونسو مضبوطی ونسو زه ته واقعیا بیانوم بیا ته ترشلو تراو خبره کوم یو بیرام علی غنیمت راغلو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت نو په مال غنیمت کې څه کپڑا راغله هغه کپڑا امیر المؤمنین برابر په صحابه کرامو کې تقسیم کړل هغه واقعیا کتابونو لیکل هغه کپڑا امیر المؤمنین په ټولو خلکو کې تقسیم کړل امیر المؤمنین اومیغه کپڑے نه ځان تا جامع ګنډلې وی او راغلو جمعات ته په منبر باندې چې کله کې ناستلو نو یو صحابي راوچتیږي واغه امیر المؤمنین باندې اعتراض کوي و اے امیر المؤمنین زما اعتراض دی چې کومه کپڑا تا تقسیم کړي وا هغه کپڑے نه موږ جامع نه جوړیږي تا کپڑا زیاته غسته تا دنه جامع زکه شوی دي امیر المؤمنین ګورا صحابه کرامو کې دومره جرأت او صحابه کرام د چانه ډارېدل نه نیغه خبره وکوله او امیر المؤمنین هم خلکو له تربیت ورکړاو چې څنګه خبره تاسو په زړه کې وکوله یې شو تاسو ناغه صحابي اعتراض وکړو امیر المؤمنین په خپل جواب هم نه ورکوي اسنه ما جواب نه مطمئن نشي امیر المؤمنین خپل بچی ته आवाज کوي چې راشه بچیا او ته دغه خلکو ته وایې چې ما دا کپڑے دې نه څنګه وشولې نو هغه بچي خلکو ته وایي چې څنګه تاسو ته دا کپڑا کې خپل حصہ ملاو شو ولا داسې ما ته هم په دا کپڑا کې خپل حصہ ملاو شوی و نو دغه کپڑے نه ما جامې کېدل نه مې ته نه پلار کېدل نو ما خپل کپڑا پلار لا ورګل چې دا نه ته جامې پورا وګاڼه صحابه کرام وروچې دل وختنه وې کولې کله چې امیر المؤمنین دور راغلو دور خلافت راغلو دا غینه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې دا تراویح کېدلې بیا ځان لا تراویح کېدلې او پیرانی په جامع سره وشول بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاتې شولو صحابه کرام بهر په انتظار باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه السلام راوځي موږ ته په جامع سره تراویح وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګروس تر وته خلکو ته دا اعلان وکړلو چې کچېرته ما بیا دغه تراویح تاسو ته په جامع باندې شروع کړل نو اسنه چې پتا سو باندې دغه تراویح په جمع سره لازم نشي بیا تاسو ته تکلیف شي بیا نو په دا وجه باندې سره ونه واتل بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دغه تراویح ځان لګیدل بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې دغه تراویح 6 رکعت تراویح ځان لګیدل نو چې کله امیر المؤمنین دغه جمعات حالات وکړل یو کس ویال ته ولاړو ځان لوي موږ کولو بل ویال ته ولاړو موږ وکولو بل ویال ته ولاړو موږ وکولو په زړه کې دا خبره پیدا شو ولا چې یاره په کار د چې ټول مسلمانان چې څومره صحابه دي په ځای باندې تراویح شروع نو اعلان یې وکړو یو تمخ کې کړو نور صحابه کرام په شاته شول ټولو پسې په تراویح 6 رکعت وکړل او یو صحابي مې اعتراض نه کړل او نه چې کوم دی او یاره د شل تراویح په جامع سره چاره وخت مې عزتمند صحابه کرام په دین باندې موږ ډېر خپویدل موږ په دین باندې دمر نه پويګو لکه څومره هغه په دین باندې پويدل او نه چې کوم دی موږ دمر مینه دین سره شته لکه څومره مینه صحابه کرام یې دین سره و کچیر ته بدعات او دا ګناه او شر رکعت نه نو صحابه کرام روشت شوی او امیر المؤمنین ته ویل او چې مړه ځان نه خبره شروع کړي نو بالله من ذلک او تمام صحابه کرام په خبره باندې اکتفا وکړل او په دا باندې اسرا راجا مشول یوم به اعتراض ونه کړل نن سبا باز خلک روشتيږي واغه چې کوم اعتراضونه کوي تراویح وکړو زما عزتمندو خپ نه راوي کوو او 6 رکعت تراویح وکړو او 3 رکعت تراویح باندې تختونه 4 رکعت وګو تخت بلور یو کس یو ځای کې بیان اوریدل نو پیسو خبره وکړه ویا ته 1000 روپۍ ډېرې دي که 1000 روپۍ ډېرې دي 1000 ډېرې روپۍ خو مونږ ډېرې خو خو او تراویح هم لا ماته چې بس 4 رکعت وکړو تخت
نه نه زما عزتونه اتره کته نه شل کته امام شافعی رحمت الله تعالی علیه غالبا د 36 تراو قائل دی هغه چې 36 تراوی هغه په مسلک کې خلک 36 کوي نو موږ شلو تم لا ماته نو کوشش وکړو زما عزتونه تراوله وراتو تراوی سنت موقت دي او په یو رکعت باندې په یو رکعت کې دوه تراوی دي ها په یو رکعت کې دوه سجدي او په یو سجده باندې ما تاسو ته خبره شروع کړل مخکې لاړل بس چې په یو سجده باندې 2.5 زره نیکي ملاويږي نو سوچ وتا وکړه چې موږ تاسو تراوو کې کومې سجدي کوو په یو سجده باندې موږ ته 2.5 زره نیکي ملاويږي نو څومره ډېر نیکي شول